وکی خبره ده چې څومره نفرتونه ورکول دي دغو ضرورت یې مینه راوستلي اکه سیاسي پارټۍ سره وي اکه حکومت سره وي اکه له هر چا سره وي او یې سیاسي لاشورا او که مسل لاوړ خو چې اصیل سړی یې غله بیا شورا ورکړي وه به ورکړي دوی به ورکړي چې بیا یو سړی نه پوهېږي اکه قومي وي او که سیاسي وي او که سرکوري وي او بیا په هغه په منصور باندې ځکه پوهوي چې دغه وجې نه موږ خراب شو چې دغه احترام کړی د الله په ذوق مې لکه کسان وي په قرآن مې لکه کسان وي چې په موږ کې څومره د پښتون یا د انسانیت چې دی په میدان کې اوسي کو هغه مې روغتو غوړه مې بوسلو څه وجې نه چې مو چې که داسې کوم دا دغې تیرو و دغې میدان په خوره باندې خفه کېږي نو هغه ویډیو مو کړې وه خو نیټونه خراب وو مطلب د دغې دا در کوم چې مو سیک ته غوړه بوسله چې زه به ویډ کوم اول خو به مې سلوس نه میلوولو او که میلوولو هم لرې به مې داسې لوس ورته ونیوه خو بل از مې په تیرو کې ته غوړه بوسلو مو ویل چې دم دی مو په د خوره او په د غیرت باندې خفه کېږي نو شربودر د هېچا صحیح یو شخصیت سره د یو ذاتیت سره مې هېڅ کمای نه لري خو زه به بردوز ځکه وکړم چې ملګري خبره وکړه چې نفرتونو خبرې به نه کوو خو زه واضح ما بله ورځ منظور پښتون نه ټول پښتون قوم له بله ورځ په پنډال کې مولی یوه مکات وزویو کې مېلو وه دا پیغام مې ور کړو چې مو پرونو ماروېدلي دي چې وزیرستان مشرانو همداسې د نورو ایجنسو په دا مشرانو پرې په منځ کې سره چې کوم دی لږ مخالفت راغلی زه به یې ته وښیم نو ما خو بلکل کې خلکو ډېره غاټ جرم دی چې هغه غلطه خبره کول هم خوند نه کوي خو د دغې وجې نه به زه کوم چې صرف و صرف چې کوم دی لږ سره لږ په ځوان پوه کړو ځکه چې اوس زه بر غلطۍ کوم خو زه زوم نه پوهوم خو دا به بیا د مو غلطي وي او که ټوله سره یو ځلې ووایي چې ټیک شه او شل ځلې ته ووایي او بیا نه ټیکېږي نو بیا والا چې د بېعزتۍ حقدار یا که ته مالک وي او که ته مشر وي او که ته ګورنر صاحب وي او که ته هرې پلټۍ سره تعلق ساتې مو خپل امون دا دی چې مور الله په زور کسان وي چې دا کومه جذبه مې د عضواني ارمي چیف صاحب دلته تانوس وي چې ورته وایم چې ارمي چیف صاحب ته خو د قرآن حافظ یې چې ته د شریعت رانهوالې او د اسلام رانهوالې بیا به یې بل څوک راولي نو خبره سره داسې کوو چې مشران ډېر نوستي شاټ کټ خبره زه ته دا کوم اخري خبره چې تقریرونه نه کوو خو دا یو اپیل دغو زموورو خلکو لا کوم و نصیر ملک صاحب لا یې کوم و منظور پښتون لا یې کوم و ټول د پښتون عدالت لا یې کوم مو ته بله ورځ هم ویلي چې یو د خدای قانون دی قرآن دی دوه معلمات یې وپرېږدي د قبایل د خیبر جرګانو چې هغه په لندن کې هم د هغې تاریخ د اشرف خان په شکل کې پروت دی چې هغې کومه کروي د انګریزانو سره کړي وو نن که دا پاکستان آزاد کړی دی دا پښتون قبایل خصوصي اشرف خان آزاد کړی دی و دا د مولا نواب زمان خان د ملکان چې کوم دي دغو د قربانۍ ورکړي دي ته نن پرې دا نصیر ملک چې کوم دی د خپل ذات نه تېر شو داسې د مو ملک محمود حسین داسې ډېر نوموړي مشران ودرېدل نو مطلب دا چې په خپله وینه په خپله شمله څوک غیرت ونه کړي ای والا که سبب بیا په خپله بیبي باندې هم وکړي نو زه دا خبره کول غواړم چې پښتونه دولت لا نصیر ملک صاحب لا دا نوموړي مشران چې څومره ناست دي ټول عمران لالا ځکه چې پښتون منظور صاحب چې نن د مو حق ونه غواړي و نن د مو د ازادۍ غږ ونه کړي دی بیا په کومه خوله باندې وایي چې زه پښتانه مشر یم و یا د قبایلو مشر یم خو منظور پښتون لا وسرای زموورو خلکو لا د پښتنو دولت لا پښتنو لا قبایلو لا د خبر مشرانو لا دا غوړ کوم چې په کور دی چې په هر ایجنسۍ کې اکه وزیرستان دی که بوجوار دی چې پکې داسې نوموړي مشران راشي چې هغه نه د کرسۍ وږي و نه یې چا په غېږه وایي چا په کوټ کې لوبېږي د سرکولي خلکو و که بیا داسې خلکو ته راوتل کومه اخري خبره یې ته کوم و پرېږدي یې وویروه بیا به سبو لکه مشر د محکمې مخکې خبرې وکړې بیا به سبو دا موکاله وي که تو دا لوا دا دولت و دا جرګه په دا کې حکومت لوس وچولو و مو له پته ده چې پرېږدي یې نه لازمي به دا کوشش کوي چې زه پکې خپل خلق نه نبوسم نو دغې خبرې لن چې ور خبر کم که هغه سیاسي مشر وي که هغه قومي مشر وي نو وروره په زور ته الله یې موکسه وي چې بلر مې پښتون له هم دا پیغام ورکړی منظور پښتون له چې ګوره مغول د داسې خلک په دا جرګه کې په دا پنډال کې چې هغه نمایندګي مشرانې کوي که د ملا په شکل کې وي زه چا نومې نه اخلم او چې کله یې وخت راشي بیا مې که یو منټ عمر نه وي بیا به یې د ملا م اخلم او د ملک به یې م اخلم او د سیاسي لیډر به یې اخلم چې دا د مو د خاورې دښمن دی په سپینه جامه کې نو زه ټول پرېږدي ټول پښتون قوم له دولت له زه دا پیغام ورکوم عمران لاله تنوسه خصوصي دغله زه دا خبره کوم چې ته یې مو دغې ازادۍ غږ وچت کړه او که ګوره یې مو روایت و ځکه چې د مو مارجن په دا کې کله مو د ښځې بېعزتي کېږي کله مو د خور بېعزتي کېږي کله مو وینه تلیږي نه یې اوسه پرې یو د شټګړ ونیو نه یې اوسه پرې یو غال ونیو نو ټوله نظام چې کوم دی
کته ګداوي خو په وخت لري چاچا وې چې ټیک تو وکا بیا ټیک نوي عمران الله تو منظور پښتون نه پیغام در کوم چې مو د خبر د ټولو کبوی ایجنسو چې څوره مرجن شوی د سرتاج اجتو زه کتلای وو چې لاس کا سړه کون به زون سره ګرځاول واغه تحصیل و حکومت مشرون به زون سلاس کا سکینول وشي مرجن شوی او مرجن شوی په دا خبره خو تاسو ټول پویو کني یو پویو په کني یو پوی زون نه پیغام جوړاو ما کون به زون نه جوړاو لکه وښو عمران الله تعالی پیغام در کوم چې ته دغه خبرې پښتون نه پوي که منظور پښتون سیملا زه سلام کوم ځکه چې کومه غونډه وشوه دغه امریکا له د نیو له دغه پیغام ورسېدو چې په خبر کې داسې غونډه وشوه د نیو په وړه چې دا وکړو بیا ورته دورکش مشران راوښکل و بیا په شورا کې کېنوستل چې په لاکو په 50,000 روپۍ خرڅېږي و یا ورته هغه ډیپټي پولیټیکل وایي چې نن به داسې وایي او نن به داسې وایي نو بیا یې شملان کږه ایښې وي په شملان نه شرمېږي ابدل سپینګیري مشرانو کتل خصدور له چې کوم دی سیرې و هغې ورچولي دي زه به خصدور له ولې سیره ورچوم چې کله دا 2 نمبر د غلام شټاري سي کې زه بیا سیره ورچوم و چې دا شټار یې نه وي څه کړی و ته سیره ور وچوې تم غادور یې تم غال یې نو مو د اخري دا ریکویسټ آی چې دا جرګه ټیک ټاک جوړه کو و که جوړه نه کړه زه به یې ور بیا مخالفت کوم و ټول سنوړی به روولم چې بیا د خل نه وي چې شربت الله ښکار جوړوي و یا ټول سنوړي روولي کمونه څه کمي پیښ شوي ډېره معافي غواړم یو جهان مننه ډېره مننه